بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دلته داغ شیونو نه منع کړی کېږي چې انسان د خپل خواهش نه حلال او حرام جوړوي. یا ایها الناس خلقو کلو خورئ تاسو مما د هغې رزقونو نه فی الارض چې د ځمکې نه دی حلالا طیبا حلال دی او پاک دی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان چې د شیطان د کم سوی هغه حلال ګڼي او هغه حرام ګڼي. نه پس درته سوی هغه حلال او حرام ګڼي. انه شان داده لکم عدو مبین دا شیطان ستاسو دشمن دی ښکارا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا دا شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء په بدۍ باندې په ګناه باندې والفحشاء او په بې حیایي باندې. ګوره د شیطان دوه کارونه دي، یو انسان په عامه ګناه کې اخته کی، بل په بې حیایي کې. کله د انسان نه حیا لاړه نو د ایمان نیمه حصه د هغه نه لاړه. وان تقولو دا چې تاسو وایئ علی الله په الله باندې ما څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ. بل شیطان به ستا د خولې نه داسې خبرې خېږئ چې په هغې ته پوهېږې نه. کله ناکله به سړی د اسلام نه د ایمان نه خارجېږي. واذا قیل لهم هر کله چې وویلی شي دیو ته اتبعوا تابعداري وکئ ما دغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی. قالو نو ویدو بل نتبعو بلکې مونږه تابعداري کوو ما دغه الفینا علیه آباءنا چې مونږ موندلی دي علیه په هغې باندې آباءنا مشران خپل پلاران خپل. اولو کان آباؤهم اگر چې و پلاران د دې وي مشران د دې وي لا یعقلون شیئا چې نه پوهېده په هېڅ شي باندې، له هغو سره هېڅ دلیل نه په دغه عبادت باندې، ولا یهتدون او نه په سمه لارو. نو چې پلار نیکه دې په خطا لار روان دی نو په هغې پسې به نه ځې، چې کومه صحیح عمل دی د شریعت په هغې پسې به ځې. ومثل الذین مثال دا کسانو کفرو چې کفرې کړی دی کمثل الذی په شان د مثال د هغې کس دی ینعقو چې آواز کوي بما هغه څاروي ته لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او آواز. سمون دیو کان دی بکمون شاړاګان دی عميون ړاند دی فهم لا یعقلون پس دیو د عقل نه کار نه اخلي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو کلوا تاسو خورئ من الطیبات بعضې د هغې پاک خوراکونو نه ما رزقناکم الله وی رزقناکم چې ما درکړي دي تاسو ته. واشکرو لله شکر ادا کئ د الله. شکر د الله دا دی چې توحید د الله ومنې، د الله سره په عبادت کې بل څوک شریک نه کړي، د الله سره په حکم کې بل څوک شریک نه کړي، په مدد غوښتلو کې د الله سره بل څوک شریک نه کړي. ان کنتم ایاه تعبدون کچریه تاسو دی الله د پاره عبادت کوونکې. انما حرم علیکم المیتة یقینا حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې المیتة مردارا والدم او وینا بهیدونکې. په بل ځای کې ورسره قید راځي ښه چې دم مسفوحه دا څاروی چې کله ذبحه کې او په دې مرې دا چاړه راکاږي او دا وینه دې دانګې دقه یې نه حرامه ده ښه.
ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر. کله چې سړی په عقیقه کې په واده خیرات کې په روټۍ کې څاروی لالی نو مقصود یې پکې غوښه وي، مقصود یې پکې څه غوښه وي. نو دلته د خنزیر د غوښه چې یاد کړه نو دا پکې هغه مقصودي جز دی چې دا حرام شو. نو چې مقصودي جز حرام شو نو هغه باقي فضایات دا اوس په خپل حرام شو. وما هغه شی حرام دی اوهل به لغیر الله چې پاغي आवाज اوچت کړی شي د پاره د تعظیم د غیر الله. وس دا شی نو په سټیم کې خوړل جایز دی. خو کله په معنی زتور را پس هغه څوک چې مجبور شو غیر باغن چې نه خوان طلب کوونکې ولا عاد او نه د حد نه تجاوز کوونکې فلا اثم علیه نو نشتره څه ګناه په ده باندې. ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخښنه کوونکی او مهربانه دی. ان الذين یقینا کسان یکتمون پټی ما انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی من الکتاب د کتاب نه ويشترون به ثمنا قليلا او اخلی پدی باندې ثمنا عوض قليلا لگا. اولئک دا خلق چې دی ما یاکلون فی بطونهم نا چی خپلو خیټو تا الا النار مگر اور وتا چی. ولا یکلمهم الله یوم القیامت نبا خبر وکي د دیوسا الله تعالی یوم القیامت په ورځ د قیامت. نو خبر د رحمت یادې ښه خبر د رحمت د الله د رحمت خبر د خزان له لوی نعمت ده. ولا یزکیهم ونبدو لرفاک ولهم او د دیو د پارا عذاب دی علیم دردناک. اولئک الذین دا کسان دی اشتروا الضلالتا چاغستی دا گمراهی بالهدا په مقابله د هدایت کې والعذاب او عذاب اغستر بالمغفرت په مقابله د مغفرت کې. فما اصبرهم على النار سمرا تعجب دے په دیو باندې چې صبر ورکړې دے په اور باندې. فما اصبرهم على النار پہلے تعجب چې دا سوائے ما ضربه اضرب به نو ما اصبرهم واصبر به پہلے تعجب سیخه ده کنه ترجمه وسره کاوه. ذالک دا بان الله چې یقینا الله تعالی نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب لرا بالحق په حق سره. وان الذين یقینا کسان اختلافو چې اختلاف کړی دی په منلو کې فی الكتاب په دې کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا په بدبختی لري کې دي.